بخاری شریف روایت ته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله رب العزت د انسان په توبې باندې ډېر زیات خوشحالېږي. چې کله انسان الله تعالی ته توبه وباسي نو الله رب العزت په دې باندې ډېر زیات خوشحالېږي. نبی علیه الصلوة والسلام فرمایي چې دې مثال داسې دی چې یو کس دی هغه په یو بیابان کې روان دی، په ځنګل کې صحرا ده، نو اوبه شته، نه د خوراک څښاک څه بندوبست شته، او دی په سورلۍ باندې روان دی، د سره یو اوښ دی، په هغې باندې دو اوبه هم ځان سره ایښي دي او د خوراک سامان هم د سره ورسره دی. دی روان دی، اکدم د دننه اوښ ورک شي او دی د اوښ په تکل پسې د اوښ په تلاش پسې لګیا وي، خپل اوښ ځان له ګوري. ډېر زیات وګرځي، یو خو ګرمي ده او بل بیابان دی، ځنګل دی او ډېره زیاته ګرمي ده. نو هغه ګرځېدلو په وجه باندې دی دومره زیات تږی شي چې دی مرګ ته نږدې شي. نو دی د هغې نه مایوسه شي، وراشي د یو ونې لاندې کښېني او په دغه افسوس کې چې زما دا اوښ چې دا به کوم ځای کېږي. کله چې په دغه افسوس کې دی کښېني نو ده باندې لږ غونډه کې سترګې پټې شي. بیا چې کله د ده سترګې وغړي دی څنګه وګوري چې مخې ته د دغه اوښ چې کوم د ده نه ورک شوی هغه ولاړ وي. نو دی د دومره زیات خوشحاله شي په دې باندې چې دی د ډېرې خوشحالۍ نه دا الفاظ ووایي چې الله پاکه ته زما بنده یې او زه ستا رب یمه. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله چې څنګه دا انسان په دې اوښ پورې پیدا کېدلو باندې خوشحاله شو چې صرف په دې اوښ باندې د ده د خوراک او څښاک سامان و هغه ته میلاو شو او ده په ده باندې خوشحالي وکړله او بیا دومره خوشحالي وکړه چې دی په ځان باندې پوه نه شو، دا کلمات هم د غلط ویل چې الله پاکه ته زما بنده یې او زه ستا رب یم. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله رب العزت د انسان نه زیات خوشحالي په هغه کس باندې څوک توبه وباسي. نو موږ تاسو له پکار چې الله تعالی ته خو په رښتوني زړونو باندې توبه وباسو.